السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی. او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم مصیبت، تکلیف، غم او آفت او پریشانی نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراضو، مصیبتونو، تکلیفونو، اچانکی غمونو او فتونو په امن کې وساته. عزتمندو خویندو میندو رونو مشرانو، ما نن ستاسو دپاره یو ډیره مجربه، یو ډیره پاورفول وظیفه راوړې ده. دا وظیفه قرآني وظیفه ده، یعنی د قرآن الفاظ دي، د قرآن یو صورت مبارک دی، د هغې وظیفه ده او ډیره مجربه وسانه وظیفه ده. الله جل شانه په د ډیرو خلکو حاجات او مشکلات په حل کړي دي، حاجات په پوره کړي دي. ډیره مجربه وظیفه ده، ازمایلی شوې وظیفه ده، ډیره اسانه ده دا وظیفه. او په کولو کې هم اسانه ده، په ویلو کې هم اسانه ده، وخت پې دومره نه لګي. نو دا وظیفه د سورت انشراح یعنی علم نشرح لکه سورت د هغې وظیفه ده. د قرآن پاک په آخري سپاره کې دا سورت مبارک دی او د دې په کولو سره به الله جل شانه تاسو هر مشکل هم حل کوي او هر حاجت به پوره کوي. خصوصي د مشکلاتو دپاره ده. نو چې دا وظیفه راځو د وظیفې طرف ته. دا وظیفه به څنګه کول وي؟ اول به اودس وکئ په ښه طریقې سره، بیا به دا بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ او دا صورت چې څومره تاسو نه کیدلی شي و کم از کم چې 41 مرتبه خامخا وي، یعنی 41 ځله وي، نو دا صورت به ووایئ او بیا به د الله جل شانه نه دعا وغواړئ. الله جل شانه به ستاسو دعا خامخا قبلوي. د صورت نفس بیا درود ابراهیمی 3 ځله ویل پکار دي. نو بیا به د هغې نه پس د الله جل شانه نه د خپل مشکلاتو دپاره او د خپل حاجاتو دپاره تاسو دعا وکړئ. نو الله جل شانه به ستاسو دعا هم قبلوي او ستاسو مشکلات به هم حل کوي. دا چاته هر چاته هر قسمه مشکلات وي یا حاجات وي، نو دا وظیفه ولا لازمي وکړئ. الله جل شانه په د ډیرو خلکو مشکلات هم حل کړي دي او د ډیرو خلکو حاجات هم پوره کړي دي. دا وظیفه ډیره اسانه ده، په هر وخت کې کولی شئ، په هر ورځ کولی شئ، په هر ټیم کولی شئ. څه وخت ولا یعنی خاص نه دی، خو مکروه اوقاتو کې کول نه دي پکار. نو دا وظیفه یو ځل وکئ، خپل مشکلات په حل کړئ، خپل حاجات په پوره کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.